ये लोगों कौन मकतल से सरापा खंदजन आया, जो इस अंदाज से बांधे हुए सर से कफन आया। उड़ा दो खाक दुश्मन पर कि सालिम जालिमन आया, बिठा दो दाग बातिल पर कि अब बातिल शिकन आया। मचाओ धूम महफिल में कि जाने अंजुमन आया। वाड़ा बातिलूला चितंदर पशाश हक दे, यौ मुफ्ती नदीम से बलकारी करामुल हक दे, यौ मुफ्ती नदीम से बलकारी करामुल हक दे। वाड़ा बातिलूला चितंदर पशाश हक दे, यौ मुफ्ती नदीम से बलकारी करामुल हक दे। हर यौ बातिल दे पलड़ जादे, हे पहाड़ घुट के परेशान दे, रे पहाड़ घुट के परेशान दे। हर वहाँ भी लहू कड़वी पशान पड़क दे, यौ मुफ्ती नदीम से बलकारी करामुल हक दे, यौ मुफ्ती नदीम से बलकारी करामुल हक दे। वाला बात قدرمنو کتونکو دې ټیم کې مونږه موجود یو د خپل ګران میلمه مفتی ندیم صاحب سره او د هغو سره به خبرې اترې کوو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. مفتی صاحب د ټولو ناول درته د زړه د تله په سوات راتلو باندې هرکلی وایم په خیر راغلی. الله تعالی هم خوشحاله کړه، جزاکم الله خیرا. جی مفتی صاحب سوات ته راورسېدی او موږ ته خو پته ده تاسو خو ماشاءالله ټول علم چې دی نه هغه د سوات نه تقریبا حاصل کړی دی، نو سوات ته ګرمي هم ډېره زیاته ده، نو څنګه په مشکلاتو راورسېدی او که نه ښه راورسېدی؟ یقینا چې سوات کې ما ډېر وخت تېر کړی، تقریبا متوسطې نه واخله تر وړې دورې پورې، یعنې دغه 7 کاله ما پېښور دلته په منګوره کې تېر کړي دي. او سوات منګوره پوره سوات خصوصا منګوره هغه زه خپل آبایي علاقه ګڼم. یقینا چې سوات ډېر ښایسته علاقه ده، یو خو هغه روحاني تعلق دی زموږ د سوات سره، او دویم سوات ته الله تعالی یو ښایست او حسن هم ورکړی دی. نو یقینا چې دلته څوک راځي او بیا خصوصا زه، نو زه کله هم نه تنګېږم، دلته ډېر په خوشحالۍ باندې را رسېږو راځو، او الحمدلله نن هم ښه په خیر خیریت سره را ورسېدو الحمدلله. مفتی صاحب ډېره زیاته مننه. یو پوښتنه درنه بله کومه چې په سوشل میډیا باندې پرون یو خبر چلیده، نو مونږ وایو چې هغه کومو کسانو چې دا پوسټ ورکړی دی نه چې هغه دا خبر وګوري، نو څنګه چې د دې ځای کسانو پوسټونه ورکړو چې مفتی ندیم صاحب ته خوش آمدید وایو او سبا بیا سوات ته را روان دی، نو په دې کې څه پوسټونه په سوشل میډیا باندې ما بې انتهایي ولیدو چې هغه کسان وایي چې په 15 تاریخ باندې دی په پېښور کې مناظره ده، نه آیا دا خبر رښتیا ده؟ اصل کې زه څو ورځې مخکې دیر کې وم، نو ما یو پوسټ وکتو چې په پېښور ورمڼو کې غیر مقلدو غیر خپلو پیجونو چلولی و چې د خطبې دوران کې تحیت المسجد په موضوع باندې مناظره ده، وکې زما نوم لیکلی و. نو ما ته خپله د هغې علم نه و، نه سره د زما د ذمهدارانو ملګرو سره رابطه وه، د چا نه زما سره وه، نه مونږ خبر وو. نو ما بیا د هغه ځای نه یو ویډیو پیغام وچلو چې د دې مناظرې نه خو زه نه یم خبر، البته 2-3 نمبر یې ما ورکړی که یقینا د چا مناظرې مونږ سره د رابطه وکړي، غیر مقلد دی وکړي، مونږ ورسره کښېنو شرایط به طی کړو. خو بیا هغه نمبر یې غیر مقلدو خو رابطه ونه کړله، خو چې کومو ملګرو سادهګانو یو د یو علاقې کسانو هغوی مناظره ایښې وه، دیو ما ته راغله ورځ نیمه مخکې. زه د ټول صورتحال نه آګاه کړم او هغه شرایط یې ما ته راوړه، ما ته وایي چې په 15 باندې مونږ مناظره طی کړې ده. 15 باندې زما سره 3 جلسې وې، ما هغه 3 وړه جلسې ورته هغه معطل کړې، هغوی ته مې عذر وکړو او دیو ته مې وویله مې صحیح ده، تاسو مناظرې خپل ترتیب جاري وساتئ، زه به درځم انشاءالله. پرون مونږ په هغې باندې ویډیو کلیپ هم ورکړو چې انشاءالله ولج دغه مناظرې ته به مونږ حاضرېږو. اول خو دیو یو پوسټ چلوو چې مناظره ده او دیو تختې راغی، نالن کې مونږ خبر نه وو. مونږ چې کله خبر شو مونږ ډایرکټ پر دې عمل کې ویډیو ورکړله چې زمونږ سره رابطه وکړئ، مونږ به درته حاضر یو انشاءالله، ځکه چې یو څیز نه خبر نه یو او ته پوسټ چلی چې وتښتېده. بیګا هغه خپل ملګري راغله مونږ سره میلاو شو، مونږ د مناظرې نه اجایي مونږ ته حاصل شو، خبر شو، مونږ دلته نه پوسټ ورکړو، ویډیو کلیپ هم ورکړو چې د مناظرې نه مونږ خبر شو، انشاءالله حاضري به کوو، مناظرې ته به زه درځم. 2 ورځې شپې مونږ مسلسل لګیا تیاری هم وکړلو، الحمدلله دلایل هم تیار کړي دي، ټول ترتیبات هم برابر کړي دي. اوس چې دیو واورېدله چې دیو راځي زمونږ حوالې سره،
نو اوس پوسټونه چلی نه حکومت مناظره بنده کړله نو دا خو داسې الاخیرې چېرته چې مناظره ایښې دلته حکومت پولیس مولیس دا څیزونه وي هم نه دلته رشمشتو مناظره 4 غنټې په تقلید باندې زموږ شوې ده هغه موجود ده په ریکارډ باندې نو دیو ته مونږ وایو چې د دې غلطو پوسټونو د دې دروغو نه هېڅ نه جوړېږي البته مجرمان جوړېږي الله ته به جواب ورکوئ راځئ ښه په د صدق په میدان کې کښېنئ د افهام تفهیم میدان کې کېبنو او د عوامو ته به یو خبره واضح وکړو چې دوی په جګړې نه کوي د دلایلو ماحول کې ویډیو په ذریعه به دې قوم ته ور وښیو نو موږ پر عزم یو او امید هم لرو چې انشاءالله ولج دوی به سبا حاضر شي زموږ مخې ته دا قسمه عذرونه به مخې ته جوړ نه کړي انشاءالله ډیره زیاته مننه ډیره مینه او مننه مفتي صاحب په اخره کې به عوام ته یو ښکلی شان پیغام ورکوي د خپل طرفه زه خو عموما د ټولو څومره ملګري انټرویوګان یې اخلي ستاسو صابرونه زه هغه ټولو ته اخر کې دغه یو وایم د پاکستان زموږ ملک دی زموږ وطن دی نن خلک د مذهب عقیدې په نوم باندې دلته فساد جوړوي انتشار جوړوي زه هغه ټولو خلکو ته پیغام ورکوم چې دلته مذهب عقیدې په نوم جنګ جګړې مه کوئ علمي مسایل هغه د دلایلو په میدان کې حل کېږي علماء حل کوي تاسو مه کوئ دغه جګړې چې کله زموږ مسلمانانو ورونو ټولو ته زه وایم تاسو ته مسله پیښه شي موږ سره رابطه وساتئ د دلایلو میدان کې موږ کښېنوئ موږ دیو پسې مدرسو ته ورولئ موږ ته یې راولئ انشاءالله ولج موږ ورته تسلي درکوو او کله به دغسې ورځ نه راځي انشاءالله ولج چې د دلایلو میدان یو موږ تاسو ته تسلي در نه کړی شو که موږ کله تسلي در نه کړی شو یقینا بیا تاسو مذهب عقیده پرېږدوئ خو کله درته موږ تسلي درکړی شوه درکړې هم ده درته بار بار بیا به هم درته درکوي انشاءالله نو بیا درته وایو چې د مذهب عقیدې په نوم جنګ جګړې مه کوئ خپل مذهب عقیده مه پرېږدئ خپل مذهب عقیده باندې کلک ودرېږئ د خپل دین به هم حفاظت کوو د خپل مذهب به هم حفاظت کوو د خپل وطن او خاورې به هم حفاظت کوو انشاءالله ډیره زیاته مننه مفتي صاحب او ډیره شکریه په بې انتهایي مصروفیاتو کې مفتي صاحب موږ له ټیم راکړو ماشاءالله ډېرې خوږې خبرې هم وکړې نو ډېر زیات شکرګزار یم او تاسو وکاتو چې کم سوال چې زما و نو زمونږ د سوشل میډیا والا کسان چې کومي نو دوی بیا زمونږ په واتساپ او په مسنجر باندې یو غر جوړ کړی چې لکه که تاسو د مفتي ندیم صاحب سره چېرته هم میلاو شوئ نو دا یوه پوښتنه ترې لازمي وکړئ چې آیا په پېښور کې دوی مناظره شته که نشته نو هغه خبره هم تاسو ته واورېده چې مفتي ندیم صاحب هغه خبره کلیره کړه نو ډېره زیاته مننه هم په دې ځای باندې زمونږ د سره باندې د ختم ریپورټ چې دی هغه سرته رسي نو زه ثناءالله خان خیل بس تاسو نه اجازت غواړم د خپل کلي د خپل ولس د خپل ځان ډېر زیات خیال وساتئ په لوی الله مو سپارم د لوی الله په امان